ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه د میدان ډیجیټل پروګرام د پولې نه پورې سره حاضر یم تاسو خدمت کې. تاسو ته معلومه ده چې نن تقریبا د پاکستان نه د افغانستان وګړو په زور د شړلو یو میاشت پوره شوه. په دې یو میاشت کې څومره خلک لاړو، څومره خلک وځپلی شو، د پولې نه پورې هغې دپاره څه انتظامات شوي په دې پوډکاسټ کې به نن په هغې هکله خبرې کوو. ما چې تر اوسه پورې چې په دې یو میاشت کې کم خلک تللی دی نو د هغې په باره کې چې کوم اعداد شمار دي نو هغه څه ډېر زیات هغې کې ډېر زیات رد و بدل دی. د ملل المتحد اداره وایي چې په دې یوه میاشت کې تر اوسه پورې 1,40,000 خلک تللی دي او په دې کې یو کم 10,000 هغه خلک دی چې هغه گرفتار شوي دي او هغه په زوره باندې افغانستان ته شړلی شوي دي او دا باقي هغه خلک دي چې دا په رضاکارانه طور تللي دي. په دې کې افغان سټیزن کارډ هولډرز هم دي او په دې کې POR کارډ چې هغې ته پروف آف رجسټریشن وایي هغه هم دي. دا POR کارډ هولډرز چې کوم دي نو دې سره د ملل متحد چې کومه اداره ده UNHCR نو هغه ورسره څه کومک کوي. د یو تن د یو نفر په سر باندې هغې ته $10 ورکوي خو دا پیسې هغې ته پورې په افغانستان کې میلاویږي. وړاندې به دا $340 د یو فامیل په سر باندې او هغه به هغې ته هلته کې میلاوېده پورې په افغانستان کې. اوس هم دا پورې افغانستان کې چې دی کله لاړ شي نو په تورخم کې دی ته یو چیټ ورکوي، په هغې کې دی ته په جلال آباد کې دا پیسې ورکوي. بل طرف ته پاکستان چې کومه اداره ده نو هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې 8,863 فامیلونه خاندانونه دا په دې اپریل کې تللي دي او چې په هغې کې د وګړو شمیره ده 8,806. هغوی دا وایي چې دا په هغې کې تللي دي. په دې کې پرون دا ورځ کې لکه پرون د یو کم 10مه ورځ وه او په هغې کې چې کوم دی نو 1,220 کسان تللي دي چې په هغې کې په افغان سټیزن کارډ باندې 611 خلک دی او چې کوم ګرفتار شوي دي نو هغه دغه 1,101 تن دا دغه شوي دي. اوس هم مطلب چې کوم اطلاعات دي نو په هغې کې دا ویلي کېږي چې د پېښور لنډې کوتل او د کوټ چې کوم دی ورته هولډینګ سنټرز وایي یا ورته موږ حوالات ویلی شو نو په هغې کې 4,406 خلک دا چې کوم دی نو دا تلو په انتظار کې دي. نو دا حالات یو دغه شان چې که موږ وګورو نو په پنجاب کې چې کوم اطلاعات دي د پنجاب نه چې نن کوم راغلي دي په نننۍ ورځ باندې تر اوسه پورې 152 خلک دا د اسلام آباد، سیالکوټ او دا ټک نه د پولیسو په تحویل کې دا راغلي دي، تورخم ته رسولي شوي دي او دا په لږ ساعت کې افغانستان ته پور وتی شي. په دې لړ کې دا د چارواکي دا وایي چې دا د پاکستان نه د افغان وګړو په زور د شړلو دا دویمه مرحله ده. لومبۍ مرحله په ستمبر 2023 کې شروع شوې وه او هغه د مارچ تر اخري پورې وه، د دې کال د مارچ پورې وه. نو په دې ټوله کې هغوی وایي چې په هغې کې تقریبا 8 لکه خلک چې کوم دی نو دغه لومبۍ مرحله کې تلي، په دې اوسنۍ مرحله کې دا ته 1 لاک نه خلک زیات شو او دا لا روان دي. چونکې دلته کې د دې دوه وجې دي، یو خو د پاکستان چارواکو دی پکړ دکړ شروع کړی دی چې موږ ورته وایي نیول او ګرفتارولو او جیلونو کې اچول شروع شي دي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو دلته کې اوس دا د افغان وګړو کې ټول اوس دا په دې باندې هغوی پوه شو چې پاکستان موږ نه پرېږدي نو هغوی ځي او دلته ګرمي هم ده نو خلک ځي. د افغانستان نه چې کوم راتلونکي معلومات دي نو په افغانستان نه تورخم کې هم د دې لپاره یو عارضي کیمپ جوړ شوی دی چې کم خلک لاړ شي هغه هلته کې 2 شپې یا 3 شپې کوي او بیا هغوی د هغه ځای نه خپل وطن ته لیږلی شي.
د طالبانو حکومت چې کوم دی د دوی دپاره د ګاډو هم تنظیم کړی دی او دوی دلته کې څه خرچه هم ورکوي څه 10,000 افغانۍ د یو فامیل په سر هلته کې خرچه ورکېږي دغه کیمپونو کې ظاهره خبره ده چې کیمپ وي که هغې کې هغه ډېر ښه سهولیات خو بیا هم هغه د خیمه او میک شپ چې ورته موږ وایو یا ورته موږ تامبو وایو نو په هغې کې ژوند ډېر ګران وي هغې کې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي چې کوم اطلاعات دي نو په هغې کې دا دی چې تقریبا 90% خلک چې پاکستان نه ځي په دې اوسني مرحله کې نو د هغې هلته کورونه نشته د هغې هلته کورونه نشته د هغې هلته جایدادونه نشته که جایدادونه او کورونه وو نو هغه یا چا قبضه کړي دي یا د دوی رشتهدارانو قبضه کړي دي ځان له جوړ کړي دي اوس هغه دوی ته پرېږدي نه نو هلته کې دا کوم وګړي چې لاړ شي نو هغې ته لومبی ستونزه چې کوم وي نو هغه دای چې هغې ته د کور میلاوېدل د جایداد میلاوېدل د هغې دپاره هغې چې کوم کوششونه کوي یا جګړې کوي نو دا یو ډېره بده خبر ده په ځای په ځای دې اطلاعات راځي دغه شان هلته په افغانستان کې د افغانستان چې کوم حکومت دی نو هغې کوم مسله ده ویل کېږي چې مولوي عبدالکبیر چې هغه د مهاجرینو وزیر دی د هغه د طالبانو د مشرتابه سره څه لږ اختلافات پیدا شوی دی او د طالبانو مشر چې کوم دی امیر المؤمنین ملا هیبت الله هغه یو اعلامیه جاری کړې ده چې د هغې تر مخه پورې هغې مولوي عبدالکریم ذاکر ته ویلي چې تاسو دا د مهاجرو د وزارت چې کوم دی دا سنبال کوي خو ویل کېږي دا چې مولوي عبدالکبیر هم خپل عهده نه پرېږدي هغه هم په ضد دی چې هغه وایي چې نه زه به هم په دې کې یم نو دا هم یو هلته کې یو غټه مسله ده بهرحال چې کوم خلک هلته کې روان دي نو دلته چې پاکستان نه ځي نو هم هغوی ته مشکلات دي چې هلته کې هغوی ورسي نو هغوی ته هم مشکلات دي یو ډېره بده پیښه ده افغان وګړو ته خو دا یو خبر ده چې کله نه اسحاق ډار صاحب تلو افغانستان ته هغه 13 هفته کې 12 ورځې وړاندې نو د هغې نه وروسته چې هغه راغلی دی نو دلته کې هغه د افغانانو سره چې کوم زور زیاتي و ډېر زیات هغې کې لږ کمود شوی دی ختم شوي خو نه دي اوس هم د هغې ګرفتارۍ د هغې په زوره باندې د ویستو سلسله روانه ده خو هغه چې کم ډېر زیات چاپې به والې کېدې هغې به ډېر زیات زورولو هغه تر ډېر حده پورې کم شوي دي ګرانو کتونکو تاسو موږ سره اوسېږئ آینده لپاره هم میدان ډیجیټل ګورئ د پاکستان او د افغانستان چې کوم مسلې دي په هغې باندې د پاکستان د چې کوم افغان وګړي دي د هغې په ستونزو باندې او د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم شخړې دي په هغې باندې زموږ تبصرې اورئ زموږ رپورټونه اورئ ډېره ډېره مننه شمیم شاهد میدان ډیجیټل پېښور